محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته انتهایی مجرب وظیفه ده. محترم مسلمانانو د تهجد په ټایم کې تاسو صرف دا یو وظیفه وکړئ. ان شاء الله العزیز د الله پاک د ذات نه کلک امید ساتم چې الله پاک ستاسو هر دعا قبول کړي. الله پاک ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. الله پاک ستاسو هر قسم مشکل دا محترم ختم کړي. یاد ساتئ محترمو د تهجدو دا ټایم د ډیر زیات بهترین دی. په دې کې په دې ترتیب باندې تهجد وشي چې یاره تهجد څو رکعته دي. اسم رمضان المبارک میاشت ده او خلک پکې راپاسي پېشمني ته، نو که په دې کې تهجد وکړل او ورسره محترمو دا وظیفه وکړله انشاءالله العزیز چې څومره ناممکن مشکلات دي او نه حل کېږي، مکمل ګارنټي در کوم چې تاسو هر قسم مشکلات دا محترمو حل وشي. څومره چې ناممکن حاجات دي دا پوره شي، د قرض دپاره، د رشتې دپاره، دغه رنګ محترمو د پرسکونه زندګۍ دپاره، د کاروبار دپاره انشاءالله العزیز ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. بس تاسو پر دا وظیفه وکړئ او د الله پاک په ذات باندې یقین ساتئ. انشاءالله الله پاک کن پیکون صفات لري. محترم تاسو دلته کې وظیفه وکئ، هلته کې به ستاسو کار لازمن محترم دا به کېږي. نو راځئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړو او دغه رنګې دا وظیفه ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی ته هم فایده دا ور ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی پاورفول او انتهایی لازمي وظیفه ده. دومره لازمي وظیفه ده محترمو چې د تهجد په ټایم کې تاسو را وظیفه وکئ انشاءالله الله پاک به د هر قسم مشکل حل کوي، هر قسم حاجت دا پوره کوي. بس دا یوه وظیفه د ژوند معمول دا سازه کوي. محترم مسلمانانو خویندورونو، د تهجدو دا ټایم دا ډیر زیات قیمتي دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي. څه شو هغه کسان چې د شپې به د هغوی اړخونه له بسترونه لرې وي، څه کسان به راپاڅي او ډېر کم به الله پاک به ورته وایي ځئ جنت ته به ور داخل کړي. بل دغه ټایم چې کوم دی په دغه ټایم کې الله پاک دنیایي اسمان ته راکوزېږي. آیا څوک شته چې زما نه وغواړي؟ آیا څوک شته چې ما نه وغواړي چې بهانه ورته وکړم؟ آیا څوک شته چې زما نه کاروبار وغواړي؟ څوک شته چې زما نه رشته وغواړي؟ چې څومره ستاسو مشکلات دي الله پاک وایي آیا څوک شته چې ما نه رزق وغواړي؟ رزق له ورکړمه. په دغه ټایم کې محترمو دا وظیفه کول او بیا په دغه مطلب او مقصد باندې کول انشاءالله العزیز دې طرف ته محترمو دلالت کوي چې الله پاک به ستاسو سره مشکل نه حل کوي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به وکئ 8 رکعته تهجد. اوس ټایم ته ګوره، ها که تاسو ټایم سیوئ 8 رکعته وکړه، که تاسو ټایم کم دی 4 رکعته وکړه، که تاسو ټایم نورم کم دی 2 رکعته وکړه، د هغې نه بعد دا وظیفه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به تهجد لمونځ 4 رکعته کول. 4 رکعته به وکړل، بیا به سلام وګرځو، بیا د هغې نه بعد به 4 رکعته وکړل او نیت کوم د زړه اخلاصه 2 رکعته یا که تکه 4 رکعته 4 رکعته تهجد مونځ را کوم. په دې سره وخت پر ځای راښودی خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف په لور کو الله اکبر. که 2 رکعت کې هغې میرا هم نیت دی د 4 په ځای کې 2 یاد او بیا محترمو چې کله برابر شو 4 رکعته، بیا عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تاسو د نبی کریم علیه السلام نه شپې مونځ هغې باره کې ګوره غږ مه کوئ. دومره ناشنا مونځ دی چې هغې اوږدوالی، د هغې حسن، د هغې تسبیحات پوره حساب کتاب ویل مزېدار. 4 رکعته برابر شو، بیا به د هغې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه و وسلم 4 رکعته نور برابر کړل. محترم کوشش وکړئ چې 8 رکعت وکړئ. که څوک 8 رکعته نشي کولی، 6 رکعت هم کولی شي، 4 هم کولی شي، 2 هم کولی شي او د هغې نه بعد بیا تاسو د وظیفه وکړئ. وظیفه څنګه ده؟ تاسو به 11 پېره درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي، بیا به د هغې نه بعد یو پېره
سورة مزمل وایه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا تر اخره پورې. او بیا به د هغې نه بعد محترمو تاسو سل پیرې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به وایي. بیا د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف، او بیا د هغې نه بعد دعا. او نو چې کوم څه ستا په کار وي هغه د الله پاک نه وغواړه، انشاءالله درکوي به. زموږ رب د ډېر زیات بخښونکی دی، ډېر مهربانه دی، ډېر رحم کوونکی دی. ته یو ځل اراده وکړه، ته بیا تماشه کوه چې زموږ رب دا څه کوي. یو پیر یو څیز ته وغواړه، خو په اخلاص باندې وغواړه، بیا تماشه کوه چې رب العالمین څه کوي، څومره څه موږ راکوي. کوشش کوئ محترمو، وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.